نن د اسلامی میاش د ربیع الاول 11 تاریخ دی چې بده روز شپو کې تمام مسلمانانو ته د یو عظیم سانحه یا دهانی کوي دا تاریخ. حدیث مبارک کې راځي د خیبر چې کله فتح شو نو د خیبر په موقع باندې ان امرأة یهودیة اتت رسول الله صلی الله علیه وسلم بشات مسمومة. یهودیان خودونه تکړه نه دي چې په میدان جنگ کې د مسلمانانو سره وجنګيږي او مسلمانانو ته شکست ورکړي. همیشه چال چلول دي او مسلمانانو ته تکلیف رسول دي. نو چې کله خیبر فتح شو یو زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواهش معلوم کړو چې دا حیوان په غوښه کې د نبی علیہ السلام څخه وخت دی. نو د چیلې دا مخکینه حصہ ده دا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خوښه وه. نغې غوښه سره کړه روته کړه او زهر به ورته واچو. یهودنه ښځه وه زینب بنت حارثه نومو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو ته غوښه پیش کړه. صحابه هم غوښه وخوړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو روایت مطابق چې کله یوه نوړی واغسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معلومات شو چې دې غوښه کې زهر دی. صحابه کرام فوراً منع کړل خپل لاسونه ودروي. او چونکې صحابه هم د څه خوراک کړو د دې وجې نه د یو صحابي شهادت هم د دکې غوښې په وجه باندې وشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ښځه راوستلې شوه. تپوس یې وکړو چې داسې دې ولې وکړل؟ نو هغې ویل اردت لاقتلک، ستا د قتل اراده مې لرله. ما دا عزم کړو چې نعوذ بالله زه به تا قتل کومه. بله لار نه وه نو دا طریقه مې اختیار کړه. علما فرمایي چې په دغه وخت کې خو الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت فرمایلو. هغه زهرو ډایرکټ سرایت په جسم کې ونه کړو، خو لیکن د دې نه څه وخت پس بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جسم مبارک کې دغه زهرو اثر ظاهر شو. په مرض الموت کې نبی علیہ السلام به فرمایل چې دغه زهرو اثر زه اوس محسوسومه.